يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مخکیات کی الله رب العزت د هغو خلکو ذکر او بیان کړو چې په هغو باندې خپل ګناهونه غالب شي او د دوی نفس څه دی هغه اسلام قبلول او همدارنګې د دین نصیحت څه دی د هغه قبلول نه انکار وکړي او خپل ځانونه دوی په ګناه کې مبتلا کړي نو فحسبه جهنم دا چې خلکو دپاره کافي دی جهنم او همدارنګې ولبئس المهاد او خپل عملونو د وجې نه دوی ځان دپاره ټیکنه او بستره څه دی دغه جهنم برابروي او جهنم تیروي. او بل د هغو خلکو ذکر او بیان یې کړی و چې هغه د الله تعالی رضا دپاره خپل ځانونه خرڅوي او د الله تعالی رضا څه دی هغه اخلي. او دې سره دلیل بل هم د قرآن کریم بل آیات هم بیان کړی و چې الله تعالی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم الله تعالی مؤمنان نه د دوی نفسونه اخلي په بدلې د جنت الفردوس کې چې الله تعالی به دوی بیا جنت الفردوس او د مزه او د خوند ژوند ته بیا داخلوي. او دینه آیات کې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه بیا یو ځل ترغیب ورکوي جهاد طرف ته. مؤمنانو خلکو به دغه زړونو کې به راتللو چې یاره موږ دغه اودس لمونځ کوم همدارنګې روژې او نفلونه تلاوتونه کوم خو موږ جهاد نه کوم آیا موږ دپاره به دا کافي وي؟ لکه دارنګې تپوس عبدالله ابن السلام رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړی هل یجوز لنا ان نقرأ التوراة فی الصلاة نو فنزلت الآیه آیا موږ دپاره دا کافي دي چې موږ د روژې لمونځونه تلاوتونه کوم او همدارنګې موږ دغه تورات هغو مذهب تورات و تورات آسماني کتاب دا دوی تلاوت کول وی دغه مو لمونځونه کوم آیا موږ دپاره به دا کافي شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړ او دې ټایم کې دا آیات نازل شو چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای او خلکو چې تاسو ځانو ته مؤمنان یو تاسو پوره په دین کې داخل شو نو په اودسه لمانځه باندې دغه سړی چې خلاصېږي نه بلکې د الله تعالی څوره دیني احکامات دي په دغو ټولو کې پوره داخلېدل لازمي خبره دی. او په دغو احکاماتو کې به یو حکم مونځ هم دی نه جهاد چې کوم خلک جهاد پرېږدي او نور احکامات ادا کوي نو دغه د دین باندې پوره عمل د دین نشته دی او نه دغه پوره دین کې داخل دی. پوره دین کې به هله داخل وي چې کله جهاد کوي او نور عملونه د کوم د الله تعالی اوامر او نواهي یعنې کوم چې الله تعالی دا کار کوو هغه به کوي او چې کوم ځای کې منع کړي چې حرام یې ګرځولی دی کوم کار هغه نه ځان ساتل نو هله بیا پوره دین کې داخل وي. او بل دا یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه دې آیات کې دې خبرې طرف ته اشاره دی او اصلاح دې د هغو خلکو دپاره چې هغه مبتدعین دي بدعتیان خلک دي. اول خو دا چې بدعات یلی څه شی شي بدعات هر هغه کار ته یلی شي چې یو سړی د خپل ځان نوی په دین کې کار راوباسي. اصل کې د بدعتي یلی دې ته شي نوی کار در راوباسي دې مقصد عمده وي نعوذ بالله من ذلک چې یاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه دین کې څه کار پاتې شوی دی او اوس یې دغه د دین پوره کوي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع په موقع باندې حدیث کې هم رسید بخاري شریف حدیث دی غالبا په مسلم شریف کې هم شته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته خطاب وکړ وایي آیا ما تاسو ته دین نه ورسول؟ صحابه کرام یې یا رسول الله ته دین خود راورسول چې دین حق ته م ادا کړ او دغه بدعتي لګیا دی چې دې مقصد دی چې یاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه دین کې څه کمی شوی دی نعوذ بالله هغه یې اوس زه پوره کوم. د بدعتي مقصد همدا وي دین کې نوی کار راوباسي ځان ته. د بدعتي سړي به عزت نه کوي قدر به نه کوي عزت د وجې نه لاس ورسره نه میلاوي که گویا که د دې عزت ته وکړه داسې شو لکه تا دې سره د دین ړنګولو کې مدد او کوشش امداد وکړه ورسره
حدیث کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د هر یو بدعت چې کنه بدعتي د کوم نوې کار سره وباسي د په دین کې وی دا ګمراهي دي او هر یو کار د ګمراهي چې دا سره جهنم ته رسي لہذا دا بدعتي چې دا جهنمي وي دا جهنم کې وي ها ورس دا دین کې نوې کارونه راوباسي او بل دا حدیث کې راځي وی کله قیامت ورشي د مؤمنانو کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان دي دا به قیامت ورځ دغه پاته دینه لاګي چې دوی کوم دي دغه او د څه اندامونه چې کوم دي پښې مخ لاسونه مټ دا به چمک کوي او نبی صلی الله علیه وسلم به حوض کوثر به ناست وي په خپل لاسونو مبارکو سره به خلکو ته امتیان ته اوبه ورکوي او بعض روایت کې راځي یاره عمر رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره وي هغه هم خلکو ته ورکوي نو دا به یو ډله به ملایکو راغستي او د ډیو د حوض کوثر ته نه پرېږدي او نبی صلی الله علیه وسلم وی چې دا هم امتیان دي را پرېږدي نو دا ملایک به ته وي یا رسول الله تعالی څه پاتې دیو تا نه پس دیو دین کې څه کړنه راوبستلي دي نو هغه ځای کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته به دعا کې حدیث کې رسي فسحقا سحقا د خلکو لپاره هلاکت وي چې دوی مانه پس د دین کې نوي کړنه راوبستلي دي نو دا کوم بدعتیان خلق دي او کوم بدعات کې رسومات وي دین ځان ساتل پکار وي اصل کې دا یو سړی به دین کار کوي هغه به دین نوي شیطان به اصل کې آماده کړی په هغه باندې شیطان به هغه طرف ته میل کړی وي او وی چې دا کار څه دا کوو لکه څنګه دی آیات کې چې ولا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو د شیطان قدمونو ته بيداری ما کوو د شیطان ملګرتیا ما کوو په عملونو کې کوم عملونه د پیغمبر خیری سنت موافق وي هغه به عمل کول پکار وي نو دی آیات کې مبتدعين او چې دي بدعتيان چې دي هغه لپاره اصلاح دي چې ګوره تاسو په دین کې پورا داخل شو سنت باندې عمل وکړو دا الله تعالی کوم حکم دی جهاد وکړو دین کې نه کړو یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای او خلقو چې تاسو ایمان نه وړئ دي مؤمنین خلق یو تاسو داخل شو په دین کې پورا اسلام کې داخل شو پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو تبدری مکو قدمونو د شیطان یعنی په عملونو کې انه لکم عدو مبین یقینا دا تاسو دشمن د ښکارا واضح باندې شیطان سره یو دشمن کې د شپه واضح باندې ګوره هر کار څنګه د شیطان تبدری وي نو کار شیطان د موږ دشمنی لپاره کوي اگر چې موږ سره دې نشو شیطان سره کارونه کوي څنګه د موږ سره په دشمنی کې راځي دې څنګه موږ پاتې نه لګي قیامت ذکر قیامت رشي جهنم ته خلق لور شي او شیطان سره غږ کې بیا بحث مباحثه کوي لکه بل ځکه الله تعالی قرآن کریم کې بیان کړی دی نو بیا دا شیطان دې موږ تاسو زور نه وکړي خو ما تاسو صرف خبره کړې او باقي تبدیلی تاسو کړی ما تاسو لاس نه ونیولې چې په زور نشته ګرام دا به کړی وي نو دا بهتره چې موږ تاسو شیطان دشمن دی او واضح طور سره یو پیژنو چې دې کوم تبدیلی هغه تاسو پرېږدو الله تعالی موږ عمل کولو توفیق نصیب کړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ